په نوین الحق باندې بندیز لګېدو نه پس پېښور زلمي هم مشکلاتو سره سر کېدی شي. تاسو له دې معلومه چې د روان پی اس ال 2024 کې نوین الحق د پېښور زلمي حصہ ده جی. اوس که نوین الحق باندې دغه بندیز پاتې شو، مطلب کم بندیز چې افغانستان کرکټ بورډ په نوین الحق باندې لګول، صرف نوین الحق نه په مجیب باندې هم 2 کاله بندیز لګېدلی دی او ورسره فاروقي باندې هم 2 کاله بندیز په دی باندې د لیګ کرکټ لګېدلی دی، 1 کال بندیز په دی باندې خپل د انټرنیشنل کرکټ په دی باندې بند شوی دی، بین شوي دا 3 وړه کلاړیان. اوس که چېرې دا 3 وړه کلاړیان په دی باندې دا بندیز برقرار پاتې شو، دا بین په دی باندې برقرار پاتې شو، نو دې کلاړیانو له څومره نقصان دی، افغانستان کرکټ بورډ له څومره نقصان دی او پېښور زلمي له څومره نقصان دی، نو په دې 3 ټاپکو باندې په دې ویډیو کې خبره کوو. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله خو په پی اس ال باندې خبره کوو. پی اس ال کې نوین الحق د پېښور زلمي حصہ دی. که چېرې دا بندیز په دې نوین الحق باندې پاتې شو، نو پېښور زلمي سره بل چوایس شته که نه، د نوین الحق په ځای بل کلاړی شته شي که نه. نو ټول نه پهله خو در سره دا خبره کلیر کړم چې جنوري 2024 کې به مینی ډرافټینګ کېږي د پی اس ال، چې په دغه مینی ډرافټینګ کې به هر یو ټیم د پی اس ال 6 ټیمان د 6 وړه ټیمان به 2 کلاړیان نور اخلي جی، یو به فارن کلاړی اخلي او یو به لوکل پاکستانی کلاړی اخلي. نو پېښور زلمي سره هم چوایس شته چې دی راتلونکي مینی ډرافټینګ کې نوین الحق سویپ هم کې نوین الحق په ځای بل کلاړی هم والي، خو که چېرې بندیز پرې پاتې شو، پهله خو بندیز په دی باندې پاتې کېږي نه، په هغې باندې هم کمپلیټ ډسکشن کوو. که چېرې په دی باندې دا بندیز پاتې کېږي، دغه بین 2 کاله په دی باندې د افغانستان کرکټ بورډ د طرفې لګي، نو بیا دی سره هم یو لاره شته دی، لکه دی دا نشي کولی چې خپل کیریر بیا خراب کړي. دی سره یو لاره شته دی چې دی به د افغانستان کرکټ بورډ نه خپل ریټایرمنټ اخلي، افغانستان کرکټ ټیم نه به خپل ریټایرمنټ اخلي، بیا به دی ازاد شي چې دی بیا څه کوي، دا ورسره چوایس شته دی. خو بیا که چېرې داسې دی کوي، نو د افغانستان کرکټ ټیم له څومره نقصان دی په هغې باندې هم کمپلیټ ډسکشن کوو. پهله خو څومره هم د افغانستان کرکټ ټیم فینس دی، یا د نوین الحق فینس دی، یا د مجیب یا د فاروقي، نو له پکار دی چې دی د لکه دا د واده کوي چې بس دی دا مسله په خیر خیریت د بورډ سره حل شي. ځکه چې بورډ په دی باندې بندیز ولګولو که نه، نو دا فاست بالر کیریر دومره های کیریر نه چې 10 کاله گیم به دی وکړي یا 12 کاله گیم دی وکړي. دا که ډېر گیم کوي نوین الحق او فاروقي، که دی ډېر گیم وکړي، نو راتلونکي 15 کالو دپاره دی گیم کولی شي چې ځان ډېر فټ وساتي او خپل فټنس باندې او په خپل بالنګ باندې فوکس وساتي او خپل خواري ځان سره ښه برقرار وکړي، نو 15 کاله نور گیم دی کولی شي. نو دغه 15 کالو کې که په دی باندې 2 کاله بین لګي، 2 کاله دی د کرکټ نه ختمیږي، نو دا دی دپاره ډېر غټ نقصان دی. او 2 کاله پس دی بیا واپس کرکټ له راځي، نو بیا دغه رنګ ریدم نشي رانیوي، کم ریدم کې چې اوس دی لګیا دی، نو دا دی سره به ډېر غټ زیاتېږي که چېرې دا بندیز په دی باندې پاتې کېږي. او که چېرې دا بندیز په دی باندې پاتې کېږي، نو دی بیا هم دومره ښه نه وي چې مطلب دی به بیا د افغانستان کرکټ بورډ دپاره دا بندیز په ځان برقرار وساتي. دی سره بل چوایس دا دی چې دی به ریټایرمنټ اخلي، څنګه محمد عامر ریټایرمنټ وایستو، اماد وسیم ریټایرمنټ وایستو، اوس دی محمد عامر هم آزاد دی، اماد وسیم هم آزاد دی، چې چېرته گیم کوي د پاکستان د بورډ د طرفې پیس پابندي نشته. نو دغه رنګې به دا 3 وړه کلاړیان بیا په دی نه ریټایرمنټ واخلي، افغانستان کرکټ بورډ نه به ریټایرمنټ واخلي، بیا دی هیڅ کله هم د افغانستان ټیم کې گیم نشي کولی. دی نه به ریټایرمنټ واخلي او آزاد بشي، بس لیګونه 2-3 کاله لیګ کرکټ په وکړي، پیسه پکې هم وګټي او خپل ریدم به هم برقرار وساتي. او لیګ کرکټ کې تاسو له معلومه ده چې څومره غټه پیسه ده پکې، دومره پیسه دی د خپل بورډ نه په یو کال کې نشي ګټلی، څومره چې په یو سیزن کې په یو میاشت کې دی د لیګ کرکټ نه ګټي. نو ځکه لیګ کرکټ له دی فوکس هم ورکوي، لیګ کرکټ دپاره دی هر قسم قربانۍ له تیاري، او لیګ کرکټ کې دی خپل پرفارمنس هم د زړه نه شو کوي. نو اوس دا دعا کوئ چې په دی باندې دا بندیز نه لګي، که بندیز په افغانستان کرکټ بورډ برقرار وساتلو، نو افغانستان کرکټ بورډ له هم نقصان دی. نقصان ولا دا چې دا 3 وړه ښه کلاړیان دي او دا 3 وړه چې دی د ټیم نه وځي ریټایرمنټ واخلي، نو بیا تاسو له معلومه د افغانستان کرکټ ټیم څومره نقصانات سره سر کېدی شي جي. نو دا اپډیټ شو په دې ویډیو کې، ډېره زیاته مننه جي، والسلام.